نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا عزت مندو موږ د سیرت بیانات شروع کړیو چې کله مسلمانان په سیوا کېدو شروع شو بل طرف ته کافرانو به میټینګونه کول کوششونه محنتونه کول چې موږ بس چل باندې د مسلمانانو دا کم تحریک دی دا منع کو او دا ختم کو خو لیکن نبی علیہ السلام به دعوت چلو ورځ په ورځ به مسلمانان سیوا کېده لکه دې یو میټینګ کړو د مکې سرداران حضرت ابو طالب صاحب تراله ورته وایي مونږ تا ته په جرګه راغلي او ته خپل وراره چې کوم دی لږ پوهېږه چې زمونږ چې کوم دی د کوم بوتانو بد وایي ورته ووایه دا بد چې کوم دی مه وایه اگر که ته څومره مال او دولت غواړې مونږ به یې درکو دله که ته د کمې جنۍ سره په مکه کې واده کول غواړې مونږ به تا ته په نکاح کو او که اگر د مکې نه بهر هم ته په یو جنۍ باندې ګوته کېده نو مونږ به چې کوم دی تا ته درکو ابو طالب صاحب راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې دا خبره وکړه ورته وایي وراره په جرګه باندې راغلی ما ته د مکې مشران راغلي او دا خبرې ما ته کړې دي په دې کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخ واړو د سترګو نه اوښکې روانې شوې ورته وایي بچې چې ټول خلک تا پرېږدي ستا مخالف شي خو زه به بیا هم چې کوم دی تا سره ولاړ یم ځکه خپل ورور نه عبدالله نه یتیم پاتې شوی زه به تا سره چې کوم دی کلک ولاړ یم عزتمندو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم سره ډېره زیاته مینه وه محبت ابو طالب صاحب چې کله وفات کیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی ابو طالب صاحب نه غیر چاپیره د مکې کافران ولاړ دي مشران نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته راغی ورته وایي کاکا جانا ته صرف کلمه ووایه نور زه پوه شه او الله پوه شه په دغه ټایم کې چې کوم خوا او شا کې کافران ولاړو مشران هغه ورته وایي ودې که ته تا د خپل پلار او د نیکه د دین نه اړئ ابو طالب صاحب ورته وایي راره زه د خپل د نیکه او د پلار د دین نه چې کوم دی نه اړم همدغه شانتې چې کوم دی سایه ورکړه عزتمندو بیا بل یو میټینګ یې وکړو چېره یو کال به چې کوم دی مونږه د ده د دین عبادت کوو او یو کال چې کوم دی دی به زمونږ د بتانو عبادت کوي په دې کې کافران مشران چې کوم دی راغله نبي علیہ السلام ته دا خبره وکړه نبي علیہ السلام ورته فرمایي دا څه دا پټې فصل خو نه دی چې یو کال ترې به یو کال به زرې به ما او په دغه ټایم کې چې کوم دی بیا دا آیتونه نازل شو قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين ستاسو خپل دین دی نه ما خپل دین دی